أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولقد أخذنا بشكون ولومنغا آل فرعون قوم د فرعون بالسنين فقحتنو ونقص من الثمرات نقصان كدميو لعلهم يذكرون چدي نصيحت قبول کړي. ولقد أخذنا د جادوګرو د شکست خړلو او د غوی د ایمان وروړو وروسته فرعون ته د خبره د نور پشان چې د روخانه شو چې موسی علی السلام د الله نبی دی او دنیا او آخرت کامیابی په ایمان وروړو کې ده، لیکن هغه په کبر او غرور کې راغلو، انکار وکړ. الله سبحانه وتعالی هغه او دغه قوم چې د اول قحط صالح کې اخته کړل چې کې دې شي په دې سره توبه وباسي، لیکن هیڅ فائدہ ونه شو. نو الله سبحانه وتعالی هغه ته امن او عافیت خوشحالي ورکړي چې ازمایش په وکړي. نو دې چې دې په تکبر یعنی کبر کې شو، نورم په تکبر کې نورم شو، تکبر نورم زیات شو. د قحط صالح په وخت کې به ویل چې دا د موسی علی السلام او د بنی اسرائیل په وجه سره چې کیږي، او د خوشحالي په وخت کې به ویل چې دا زموږ حق دی، مونږ چې د دې حقدار یو. نو په موسی علی السلام او په بنی اسرائیل باندې به چې دې بدفعلی نیوله، حال دا چې دا د دې د بد اعمال او د تکبر او د غرور په وجه باندې چې دې د تکبر او غرور په وجه باندې وو. او د دې تکبر او غرور دومره زیات شو چې موسی علی السلام ته به ویل چې ستا خوښه ده چې د مونږ ته هر یو نه خروړې خو مونږ چې دې پتا باندې ایمان نه وروړو. نو په دې کې دا اوس خبره ده. فاذا جاءتهم پس هر کله چې جاءتهم هر کله چې راتله دوی ته الحسنه فراخي. فاذا جاءتهم الحسنه اولنې آیت کې څه دي چې مونږ په قحطونو چې دونیول، دویم څه چې الله رب العالمین په دې فراخي راوستله چې کې دې چې اوس چې توبه دا خو چې ازمایش دی کنه چې توبه باسي، فراخیم پر راوسته، سختیم پر راوسته. فاذا جاءتهم الحسنه پس هر کله چې راتله دوی ته الحسنه فراخي قالوا ندي بويل لنا هذه چې دا چې دې زمونږ حق دی. نو څه به ویلي دا چې دې زمونږ حق دی. وإن تصبهم او کچر رسیدلې بدوی ته وإن تصبهم او کچری تصبهم رسیدلې بدوی ته سیئه سختی يطيرون سپیر به غړل به موسی علیه السلام ومن معه سوک چې د سره وو چې کله به مالدار شو فراخي به پراغله می دا زمونږ حق دی، او کله به چې عذابونه و پیراغلل کران نو بیا به څوک سپیره کړل موسی علیه السلام د دې ملګری. حال دا دی چې دا د دې بد اعمال په وجه باندې وو. الا خبردار ووري انما طائرهم چې بشک د دې بد نصیبی عند الله د الله سره ده، ولكن اکثرهم لیکن اکثر د دوی لا يعلمون نه پوهیږي. نو دلته الا خبردار ووري دا د دې د بد اعمال په وجه باندې الله سبحانه وتعالی چې دی په دې باندې عذابونه راوستل، لیکن دوی چې دی نه پوهیږي. وقالو دوی ویل مهما تأتنا به هر څه چې ته راوړې مونږ ته په دې سره من آیت سنخه، یعنی هر څومره چې دی ته مونږ ته چې دی راوړې کنه من آیت لنخونه لتسحرنا بها چې ته جادو کړي، یعنی مطلب څه دی لتسحرنا بها چې ته جادو وکړي په مونږه بها په دې سره، معجزه ته به څه ویلي جادو به ویلي. فما نحن لك نو مونږ نه یو لکه پتا باندې بمؤمنین ایمان راوړون کې. نو درېمه خبره د دې سوه چې هر څومره ته نښې راوړي دا دومره بدبخته خلک وو، بیا هم چې مونږ پتا باندې ایمان نه راوړو. بیا الله رب العالمین په دې باندې عذابونه چې دې شروع کړل د دې د بد اعمالو په وجه باندې، د فرعون د سرکشۍ په وجه باندې. فارسلنا عليهم الطوفان پس راولېږلو مونږ په دې باندې طوفان پر راولېږل نږدې و چې دی هلاک شي وو. او موسی علیه السلام ته راغله چې زمونږ دپاره دعا وکړه. پوه شوې
چې کله زمون عذاب لري شي کړه موږ په دا باندې ایمان وروړو خو چې عذاب به لري شو بیا به ما خپل ګناهونه سرکشي کې چې د اختشول دغه ټول عذابونه کې دغه سکار کړی دي والجراد او ملخان په هر یو شي کې چې د ملخانو په خوراک کې په فصل کې په هر یو شي کې ملخان وو بیا براغله چې موسی عليه السلام زموږ د پاره دعا وکړه چې الله زموږ عذاب چې دی لري کې موږ پتا ایمان وروړو ستا خبره به چې دی ومنو کله به چې موسی عليه السلام دعا وکړه او د دینه به د عذاب چې دی لري شو نو بیا به موسی عليه السلام ته ویل وسه پوي جادوګری والقمل اوسپګي په هر یو شي کې چې دی سپګي وي والضفادع او د چندخو عذابونه پیراغلل یعنی طوفان په ختم شو بیا ملخان پیراغلل بیا سپګي په هر یو شي کې راغلل بیا په خوراک سکا کې په بسترو په بدن په هر څه باندې دي چې دی چندخي ګرځیدلې والضفادع او چندخي والدم او ویني د بنی اسرائیل په لاس کې بچي او بو وی کنه او بو نو بو وی خو چې کله به دوی د بنی اسرائیل نو بو غختل دی ولاړ چې ځا بنی اسرائیل نو بو اخلو بسکو چې لاړ د دې لاس ته بچ څنګه راغل هغه به وینه شو په هر یو شي کې وینه والدم او ویني آیات مفصلات نخدي جدا فاستكبرون دي تکبر وکړو وکانو دی قوما مجرمين خلق چې دي مجرمان ولما وقع هر کله چې په پریوتلو عليهم الرجز پدی باندې عذاب قالوا نويل با يا موسى عليه السلام ادعو لنا دعاء وکړه د پاره ربک د خپل ربنا بما عهد عندك پدی وجه چې هغه وعده وکړه تا سره نو موسی عليه السلام تراغل چې زموږ د پاره دعا وکړه کوم وعده چې الله تا سره کړی ده لئن کشفت کچری لري کړو تا عن الرجز زموږ عذاب لنؤمنن نمون بخامخا چې د ایمان وروړو یعنی کچری د عذاب لري شو نمون بخامخا چې د ایمان وروړو لک پتا ولنرسلن خامخا بولیګو معک تا سره بنی اسرائیل ایمان به وروړو او کم بنی اسرائیل چې موږ بنديان کړي دغه به تاسو ولېګو و چې کله فرعون چې ډېر تنگ شو د عذابونو نه نو فرعون چې د موسی عليه السلام بنی اسرائیل ته اجازه ورکړه چې تاسو د زینه لاړ شئ خو چې کله دی وته نبي چې فرعون په دې باندې پښیمانه شو چې ولې مې چې د خلک ولېګل نو فرعون دی پس چې روان شول کله چې فرعون دی پس روان شول نو موسی عليه السلام د بنی اسرائیل چې کم دی ډېر چې غبراو شو چې موږ پس چې فرعونیان را روان ده بسنګ چل کیږي نو موسی عليه السلام ورته فرمایل چې الله رب العالمین بخپل یو لار متخي بیا د الله په حکم سره موسی عليه السلام خپل امسا چې دی بازوی چې لاس او امسا خپل امسا چې دی په دریاب باندې واله نو پاغي کې چې دی یو لار ته جوړه شو موسی عليه السلام او د دې قوم چې دی تیر شو او فرعون چې څنګه په دې باندې تیرېدل او په منځ ته چې دی ورسېدل نو دی غرق شو سره د خپل قوم او د دې داغنه د بدنونو د جثې د سدوبو د پاسه چې دی روان وي او دا ټول چې دی قتل بنی اسرائیل په خپل سترګو چې دی قتل اوس په دې کې خبره ده فلما كشفنا پسار کله چې لري بکړو مونږه عنهم الرجز الذين چې دی عذاب الى اجل تسمدي پوره هم بالغو چې دی رسیدون کې وهغه ته اذا هم نو ما هغه وخت بدوي چې دی کوسون وعده ما تولا چې الله وتعالى عذاب لري کړلو ما غصات به خپل لوزونو نه چې د رسته شول څنګه به چې الله تعالی عذاب لري کړو فانتقمنا بیا مونږ انتقام واخذنا منهم الذين فاغرقناهم پس مونږ غرق کړل دوی فی الیم په دریاب کې بانهم ولچ دوی کذبوا دروغ غړل بیا آیاتنا زموږ آیاتنا وکانو دی عنها لاغین غافلین بخبره اوس پوښه الله څه فرمای چې دی به مخواړو کذب تکذیبا تکذیب به وکړلو او مونږ چې دی داخله چې دی په دریاب کې چې دی غرق کړل واورثنا القوم الذين من وارثان کړل خلق الذين كم چې كانوا يستضعفون کمزور کړل شول مشارق الارض په مشرقونو د ځمکه کې ومغاربها التي په مغربونو د دې کې دلته راځي واورثنا د دین رسول الله سبحانه وتعالى بني اسرائیل ته د ځمکې سرداری ورکړه د مصر او شام علاقې او د دې په تصرف کې راغلل
دا هغه خلکو چې فرعون خپل غلامان کړي وو، د هغې زرګونه ماشومان قتل کړي وو، لیکن کله چې دوی په موسی علیه السلام ایمان راوړو، په مصیبتونو باندې تکلیفونو باندې صبر یې وکړو، نو الله سبحانه وتعالی دوی د ځمکې مالکان کړل او د فرعونیانو ښکلي باغونه تار په تار کړل. نو دلته دا راځي چې الله رب العالمین دوی ته چې دی ټول نعمتونه ورکړل. ومغاربها التي په مغربونو د دې کې التي هغه چې بارکنا فيها چې برکت یې خو مونږ په دې کې. وتمت کلمت او پوره شوه کلمت وعده ربک ستا د رب الحسنى نیکا. مطلب څه دی؟ او د بني اسرائیل په حق لستا د رب ښایسته وعده چې دی پوره شوه. علی بني اسرائیل په بني اسرائیلو بما صبروا د دې د صبر په وجه باندې، په څه وجه چې دوی چې دی صبر وکړو. ګوره صبر دومره ښه شی دی. ودمرنا برباد کړل مونږه ما کان یصنع هغه څه چې جوړول به فرعون وقومه د قوم هغه عمارتونه هغه بنګلې هر څه چې د ختم شو. وما كانوا يعرشون هغه چې دوی به چتونه جوړول. يعرشون مطلب څه دی؟ چې الله رب العالمین فرمایي موږ هر شی د دې تباه کړل. وما كانوا يعرشون هغه څه چې دوی به چتونه جوړول. پوه شئ هر څه الله رب العالمین د دې بنګلې د دې بادشاهي هر څه ختم کړه. مخکې به ان شاء الله چې د راشي سورۃ یونس کې به راشي چې فرعون کله مړ کېدلو نو هغه ټیم فرعون وی لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. هغه ټیم ویلې چې زه ایمان وروړم مړ کېدو ټیم کې. نبی الله فرمایي الان وقد عصيت، یعنی اوس چې دې ایمان وروړي پوه شو ټول عمر د نافرماني وکړه بیا خو توبه نه قبلېږي د مر په ټیم کې. بیا الله فرمایي ورته فرمایي چې زه به ستا بدن چې د خلکو دپاره عبرت وګرځوم. همدغسې ده په مصر کې چې دی عجایبګر کې د بدن پروت دی، ټول خلک ګوري چې دغه فرعون دی چې د خدای توب دعوه یې کړې وه. اوس د دې ځای نه د بني اسرائیل خبره شروع کېږي. هلته الله رب العالمین فرعون غرق کو، بني اسرائیل ته الله نعمتونه ورکړه. وجاوزنا ببني اسرائیل او موږ چې دی تیر کړل بني اسرائیل البحر د سمندر نه. فاتوا نو دی راغلل علی قوم یعکفون په یو داسې قوم چې په عبادت کې لګیا وو. علی اصنام لهم د خپلو بوتانو. قالوا دوی ویل یا موسی اجعل لنا ای موسی علیه السلام اجعل لنا جوړ کړه موږ دپاره الها یو معبود کما لهم آلهه لکه څنګه چې د دوی د معبودان. قالوا فرمایل موسی علیه السلام انکم بشک تاسو خو قوم تجهلون خلک ډیر جاهلان. کله چې دې دریاب نه تیر شول وجاوزنا ببني اسرائیل د دې ځای نه وروسته د بني اسرائیلو او د موسی علیه السلام واقعات چې شروع کېږي. په بني اسرائیلو باندې اوس چې د خواهشاتو امتحانات راغلل، کله چې دوی په دریاب پورې وتل او د صحرای سینا جنوبي علاقې طرف ته روان شو نو په لارې کې یو داسې قوم باندې ورتېر شول چې د بوتانو عبادت به کول. بعض مفسرین وایي چې دا کنعانیانو، بعض وایي چې دا د لحم قبیلې وو. نو دلته دې چې د موسی علیه السلام ته چې موږ دپاره چې د داسې یو بوت جوړ کړه چې موږ د دې عبادت وکړو، او دا چې د نوي نوي مسلمانان شوي خلکو پوه شئ نو دوی په دې باندې ډېر چې دی نه پوهېدل، نو د جهالت په وجه باندې داسې مطالبه وکړه. موسی علیه السلام ورته وایي چې تاسو خو ډېر خلک چې دی مطلب څه یې تاسو ډېر چې دی جاهل خلک یې ډېر جاهلان یې. نو موسی علیه السلام ورته دعوت د توحید وکړو چې نه دا خو چې دی شرک دی، د عبادت ټول قسمونه خو صرف الله پورې خاص دی. د دې بت پرستو شرک چې دی د دې دپاره هلاکونکي دي او د دې عمل چې دی سراسر چې دی باطل دی او د الله عظمت او دغه احسانات چې دی ورته رایات کړل. ان هؤلاء بشک دا خلق متبر تبا کېدونکي دي. کم خلق د کم په باره کې چې دوی خواهش وکړو چې د دې په شانتې موږ هم چې دی یو بت جوړ کړه چې موږ د دې عبادت وکړو. نو موسی علیه السلام وفرمایل ان هؤلاء بشک دا خلق متبر تبا کېدونکي دي ما هم فيه چې په کومه بت پرستۍ کې چې دی لګیا دي او باطل نو باطل دي ما کانوا یعملون هغه کار کانو یعملون چې دوی کولو. نو موسی علیه السلام ورته چې دا خلق په کومه لاره چې روان دي هغه د تباهۍ لارې ده او د دې ټول عبادت چې دی سراسر بې بنیاد ده او دا ختمېدونکي دي. قالوا فرمایل موسی علیه السلام اغیر الله آید الله نه سوا ابغیکم زه ولټوم تاسو له الها معبود آید الله سبحانه وتعالی نه علاوه تاسو لپاره معبود ولټوم. وهو فضلکم هغه چې دی فضیلت درکړی دی تاسو ته علی العالمین په جهان والو باندې.
د الله نه علاوه بل معبود لټوم تاسو د پاره حال دا چې هغه تاسو یعنی د نور خلقو نه غوړه کړی او فضلکم فضل تفضیل فضیلت درکړی تاسو علی العالمین په جهان والو باندې مطلب څه دی چې تاسو ته غوړوالی درکړی په نور خلقو څومره غټ غوړوالی درکړی دی چې په سمندر باندې تیر کړلې او د دې نه باوجود چې د الله سره نور خلق شریکوي بل نعمت ورته یادې و اذا جئناکم یاد کړی اذا جئناکم کله چې موږ نجات درکړو تاسو ته من آل فرعون د فرعون د قومنا هغه وخت چې د رایات کړی کله چې موږ تاسو ته د فرعون د قومنا خلاصي چې د درکړلو تاسو چې د اخلاص شوي یسومونکم چې درکول به تاسو ته سوء العذاب سخت عذاب چې تاسو له سخت عذاب درکولو یقتلون چې دی به وجل ابناءکم تاسو زامن یقتلون ويستحيون ژوندې به پرې غودلې نساءکم ستاسو خزي ستاسو زامن به وجل او ستاسو جنکې به ژوندې پرې غودلې هغه نعمت چې دی یاد کې چې الله رب العالمین تاسو چې دی د فرعون د پنجې نه چې دی خلاص کې هغه عذاب هم یاد کې چې فرعون تاسو ته چې دی تکلیفونه رسول او نعمت څه دی چې الله رب العالمین چې دی د پنجې نه خلاص کړي وفي ذلكم او پدې کې چې دی بلاء ازمایش وو من ربکم ستاسو د رب د طرف نه عظیم ډیر لوی او پدې کې ستاسو د رب د طرف نه ډیر لوی چې دی ازمایش وو نو نعمتونه ورته الله سبحانه وتعالى یاد کړل چې د دین باوجود هم چې دی تاسو الله سره به شریکان چې دی جوړوي نو د دې ځینه دا ټول چې دی د بنی اسرائیل واقعات د دې ځنه شروع کیږي